ما چې داسې کوم خصوصي څیز دی وي سامان دی هغه راله وړه. دا سامان دی دا صرف د مخ د سپینولو دپاره څه دي. دا خو ماله په کار دی دړو راله مخ ته ورکړی دی نور والی یم سېزلې یم سمه وچه ډانچه یم د څه یم د طبخي شا یم دا خو ماله په کار دی د تنور ورلړونې یم د منډو بارګه یم دا خو ماله په کار دی خو زه بس پرېږدم. دواړه زما د نیا خاوندان بازار یې او دغه دی دا دواړه پراته دي دا زما د نیا سکه خاوندان دي ښه بس کټې نیولې پړې وشلو. السلام علیکم بھائی دا زما حل دی سهار پاڅېدلی یم او یو کور والوي دړې 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 خو وي نرۍ دړې بس هغې تلوار جوړه کړې وه. دا اوس تقریبا 11 بجې دي او سهار وختي پاڅېدلی یم لا تر اوسه پورې مې نه چای نه روټۍ یو پیره مې دور اوبه وڅښلې چې بس بیا راګرځېدو نه ومه بس بهر مې هلکان لګیا کړي دي مې تاسو دغه وکړئ زه کور له سودا کوم خو بیا هم زه ټولو ته یم هر چا ته یم کاروبار وکړئ کاروبار په کاروبار کې چې کومه پیسه دا په هېڅ شي کې نشته دی خو محنت شرط دی محنت به کوئ مې بغیر محنته نه کېږي او د خبرو مجال خو زما شته نه چې زه تاسو سره وکړم او دا په کار باندې م چې طالبوار کړی دی صرف د دې د وجې چې د جمعې ورځ ده او د جمعې په ورځ باندې بیا خلک ځان د وخته نه نړو په کار نه وه خو بیا هم مجبوري وه. دا دواړه زما د نیا خاوندان بازار یې او دغه دی دا دواړه پراته دي دا زما د نیا سکه خاوندان دي ښه بس کټې نیولې پړې وشلو چې دا واړه ما کم تنګوي یاره اوس دا خو ستا کار دی وایي یو سړی واده وکړي نه کوپر ته ووړي خامخا به سودا خو مخکې مې وړلې اوس مې وړلو بھائی ډېر بې انتها ستړی یم ډېر زیات بس کور ته را سودا وړم او بیا کپړې بدلو جمعې ورځ ته میلاویږو به ګپه لګو خو بس کار مې ښه نه دی بھائی ټیک نه یم اورې داسې ورځ نه چې زما بې عزتي نه کېږي. دا وګورئ ویترې درې کپړوال ته وګوره نو ما ورته زه واده له خو نه یم تللی خو هلته کار نه کوم مړه اوس څه به کوې دوی هم نه پوهېږي نه زه خو هم نه پوهېږم چې زه څه وکړم. وی مبارک شه چې تا ولامبل او کپړې یې صفا واچولې بیا خدای مو بخښه بس د جمعې مونځ له ځو انشاءالله بیا به راځو روټۍ به خورو او بیا به کار کوو بیا کېناستل نشته دی ټول کاروبار کوئ ټول که نیوج نه مام د دې برکات خدای په دنیا کې انسان ته واپس کوي دنیا کې مدد کوي انسان ته شکر الحمدلله د جمعې مونځ خو مې ادا کړو خو سهار نه والې تر اوسه پورې زه په ناره باندې یم لا نوړی مې هم نه ده خوړلې نو بس زما او ماله بیا سهارانۍ پراټې ایښي بس زما چې کله پراټې پاتې شي که نه سوال نه پیدا کېږي که ماله بیا دې ټوکړه روټۍ هم پخه کړي بس دغه پراټې به راباندې وخوري او ورسره قیمره او بس راځئ پې لوډر والا خشاک وړی و تاسو یې زما نه ښه پېژنئ پاته چې په لوډر راست مې لکه 100 روپۍ ستا کېږي بیا هلکه مې روټۍ خورم وروسته به ګپو لګوي بیا به حساب کتاب کوم مې داسې کس رالی په کار مې لکه راشه پیسې دې واخله وی روټۍ ته ناست یم لکه زما یم بس زه یې موږې کړم ځان سره مې زه بیا وروستو راځه بهي نه مونځونه هم وختي شوي دي دا وایي چې داسې دا مې ځان سره ډرېس رااګستی دی مونځونه مو شو بیا مو روټۍ مو خوړلې خو مونږ کره یو طوطي راځي نشپاتی کې او دونه ښکلې خبرې کوي شپېلې مونږ به ته ډېر پلانینګ جوړو را جوړو خو یاره شی نه ګېرېږي طوطي خپه وباسي نږدې ول هم لاړ شو لکه چې ته کورنۍ عادت شوی دی بس اوس مې روټ ټېلیفون وکړو په هغه لکه دوکان کې سخته ده وی راشه وي یو کس وي چې ما له 10 منه خشاک وتلی وي زه وختي راسې دړې کومه نه یم چې سهار راسې ما کولې نه هېڅ نه بس زه ما اوس هغه له خشاک تلم دا ډرېس مې ځکه راواغسته چې کپړې مې ګنده کېږي بیا کور راته کارېږي که نه داسې دې ګرمۍ ګورې ښه تپره پرېښې شي داسې ګرمي ده چې بالکل اور کوي ګوره دا کوم یو کشتیمار دی او دې مې هسې راوسته جړل یې ده ته نه ښکاري هغې دا ورسره ماشوم دی یاره چې په دې پوندو غاړه نه خولې وبهېدې اورې بس کار هم برابر کړو اوس 2-3 منټه کې واپس راځم مېلمه راغلی هغه له سامان نالم او لوډر ډکوم او تاسو به یې ووینئ او ځي به په مخه دا غاړې به ځان سره پیسې راوړي
یو ځل درته بیا وایم کلوي ګورئ که واړه ګورئ کاروبار کوئ بھائی هېڅ شی مه کوئ خپلو ماشومانو ته د کاروبار چلونه وښایئ سبق دې هم ووایي ښه شی دی تعلیم مو ښه شی دی خو سم کاروبار بل هېڅ نه ما چې داسې کم خصوصي څیز دی وي سامان دی هغه راله وړه دا سامان دی دا صرف د مخ د سپینولو دپاره څه دي تا خو ماله په کار دی دړو راله مخ ته ورکړی دی نور والی یم سېزلی یم سمه وچه ډانچه یم د څه یمه د طبخي شا یم دا خو ماله په کار دی د تنور او ورلړونې یم د منډه او بارګه یم دا خو ماله په کار دی خو زه بس پرېږدم بھائی نازل لګیا دی لوډر ډکوي او زما خو نه خو نور نه کېږي الرجي را باندې راغلې ده او سخت یې خراب کړم بس دړې کوه لوډر یې ډکوه وای الرجي را باندې راغلی نو بس بھائی نور زمونږ او ستاسو ملګرتیا ګرانه ده انشاءالله نیکسټ بلاګ کې به بیا ملاویږو د لوی الله پابند شاه شمه دغه ډک کاله شه به د سره تلوار کوه